نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل یو سړی چې کور کې اوسي او مغلوب وي دا کس زما خوښ دی، د هغې کس نه چې په کور کې اوسي او غالب وي. وعاشروهن بالمعروف، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې خپل ښځو سره گزاره کوي. دې ترجمه دا ده چې گزاره ور سره کوي. نو موږ گزاره نه کوو، دا زمونږ غلطۍ دي، دا د معاشرې غلطۍ دي، دا زموږ د پښتنو غلطۍ دي. دا خبره خلاصه شوه. صحیح. مفتی صاحب جی تاسو ذکر وکړو چې یاره آوټینګ دی کوي، هوټلینګ ته دی ځي، آیا په مطلب زمونږ په اسلام کې دغسې گنجایش شته دی چې د هغوی بهر وتل؟ یا زه خپله مفتي عالم یم، ډبل یم، پی ایچ ډي مې کړې ده. زه خپلې ښځې ډاکټر لم بوزم، آوټینګ کوم، هوټلینګ کوم، آوټینګ کوم. نبی علیہ السلام خپلې ښځې آوټینګ له بوتلي دي، نبی علیہ السلام ریس لګولی دی، خپلو ښځو سره یې منډې وایلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا کار کړی دی، نو مونږ یې ولې نه کوو؟ دا شریعت کې شته او دا شریعت کې شته او دا مونږ نه کوو. خپله قتلمې، تیکې، باربیکیو، میان خورو او ښځې مې کور کې کینولي، نو هغې باندې خوراک سکاک کوئ، د هغې خیال ساتئ که نه. نو ځکه هغه کسان چې مطلب دی دین بیزاره دي، یا ایتیست یا سیکولر دي، مذهب نه مني، دا خبرې راوچت کړي او په اسلام باندې دي اعتراض وکړي. دا د اسلام غلطي نه ده، دا د معاشرې غلطي ده، دا د افرادو غلطي ده، دا د پښتنو غلطي ده. اسلام خو دې له حقوق ورکړي دي. سمه ده. مفتی صاحب پرده چې کوم دی نو هغه دی کې څومره ضروري ده؟ پردې په باره کې هم را سره چې کوم دی نظر شریک کړي. نو جواب دا ده چې لکه ښځه ستا ښځه ده، د هغې حسن ستا لپاره دی، نو هغه خپل حسن چاته نه شو کوي چې آوټینګ هوټلینګ له ته ځې. ګوره د ښځو بیل ځئ، د سړو بیل ځئ. نو دنیا کې چې څونه هوټلې دي، نو فیملی حالونه جدا جدا دي. هغې ولې جدا ساتي چې پرده کوئ؟ ولې جدا ساتي چې ته خپل لایف انجوای کې، خپلې ښځې بچو سره کښېنې او خوشحاله شې. نو هغې دا کار ځکه کوي. نو پرده به هم کوو، د حیا او غیرت خیال به هم ساتو، بېحیایي او فحاشي به هم نه کوو، خو آوټینګ هوټلینګ د ښځو عزت قدر دا به هم کوو. سمه ده. مفتی صاحب ما وختي ذکر وکړو، په چونکې ډېر ملګرو نظر شریک کړ چې آیا په جایداد کې، په وراثت کې مونږ لور خور سره ډېر ظلم کوو، د دې په باره کې دا خبره صحیح ده. الله رب قرآن کې فرمایي چې اے خلقو اتو خذلا او سرور سړوله حصہ ورکه، اتو خذلا او سړوله حصہ ورکه. نو اتخذ الله نو مغشت ده، د اتو خذ الله نو مغشت ده، د سلور سړو الله نو مغشت ده، د ډیرو خذ نو مغشت ده. نو چې ډیرو خذ نو مغشت چې دا اتخذ دي چې دا غي میراث کې حصہ ده، سلور سړي دي چې دا غي میراث کې حصہ ده. نو چې اتخذ دي دا غي نو مغشت ده چې اتو کسانو میراث کې حصہ ده، هغه ټول موږ نه ورکو او سلور کسان په قبضه وکړو. دا ګناه کوو، ناجایز کوو. کلور خور عزت حصہ غواړي، هغې سره کلی نه کوو، دا ګناه ده. سمه ده جی. مفتی صاحب دا راته وایي چې مونږ د نارینه خبره کوله، د هغې خامیانو باندې خبره کوله، اوس د زنانه او څه ډېر کې کمی دی، څه خامیانې دي چې هغه هم چې کوم دی نو دا زمونږ خویندې به ناست دي، هغوی به اوري، نو د هغوی څه خامیانې، څه غلطیانې؟ سلور خامیانې دي، د ښځو سلور خامیانې دي. جی سلور خامیانې د هغې دا دي زما محترمو. نمبر 1 دی جواب ورکوي، تاسو خاوندانو له جواب مو ورکوئ. دویم خدمت کی سستی کوي، خاوند دفتر ته روان دی او دی د هغه تیاری نه دی کړی، هغه دله ګټي، نو دی له پکای سپلی وله پالیش کی، ناشته وله تیاره کی، بچی وله صفا کی، کور وله صفا ساتي. نمبر 1 جواب دی نه ورکوي. نمبر 2 خدمت او صفائی د بچو خیال، د کور خیال دا دی کوي. درېمه غلطي د دې دا ده چې د کور خبرې مور پلار ته کوي، د کور خبرې مور پلار ته کوي. د سخر خواخې او د خاوند غلطۍ مور پلار ته مه وایه، دې سره کورونه مات شي. که موبایل ساتئ غلط استعمال یې مه کوئ او کور سره ګپ شپ لګوئ، خو هغې ته خبر مه ورکوئ چې زموږ کور کې څه غلطۍ دي. خاوند جګړې، د کور کشالې، د سخر خواخې غیبتونه دا مه کوئ، دې سره کورونه مات شي. او څلورمه غلطي زموږ د ښځو دا ده چې تقوا کې کمزوري ده، چې ګناهونه وي امت پریشانه وي، ګناهونه وي ښځې او سړي پریشانه وي. نو پریشانۍ د ګناهونو د وجې راځي. نمبر 1 تقوا ځان کې پیدا کې اے ښځو. دویم جواب مو ورکوئ، صبر کوئ. دریم خدمت کوئ. څلورم د خاوند د کور خبرې مور پلار ته مه کوئ، نو ستاسو کور به نه ماتېږي. سمه ده. مفتی صاحب راځم بلې خبرې لا چې کوم بنیادي چې کوم موضوع دغه وه چې آیا زما معاشره د دې څیز اجازت خو نه ورکوي چې کوم
په د ښځو په نړیواله ورځ باندې دلته په د ملک په مختلف سیمو کې دا مختلف د شمار خلک د شمار چې کوم دی نو زنانه روزي او هغه ناروا نارې چې کوم دی نو هغه په بینرو باندې یا ناروا خبرې چې کوم دی نو هغوی د هغې ډیمانډ کوي. د دې په هکله به څه وایې؟ زما خو ګوره عدنان شاه صاحب او ستاسو د افغان ټي وي زه شکریه ادا کوم. د دې غلطي دا ده چې دې څه ووایې وی میری جسم اور میری مرضی. اسے دا کارونو اوچت کړو میرا جسم تمہاری مرضی میرا جسم آپ کی مرضی. دا کارونو اوچت کړی دي. دا بے حیا طرف تا فحاشیه طرف تا امت بوزي. میری جسم میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی دام غلطه ده. میرا جسم اللہ کی مرضی میرا جسم آپ کی مرضی دام غلطه ده. دا خو زنا طرف ته دعوت ورکوي. نو دا چې دی دا فحاشي به یې پیلاوي. غور سره دې خبرې ته ټول خلک وک کېده چې یهود او نصارا دی چې کوم دی نو دی فنډینګ کوي دی الکانو ته دی جنکو ته چې مسلمانانو کې فحاشي پیدا شي نو دی فنډینګ کوي. اوس چې څوک فنډینګ علي ان جی اوز وغیرہ یا چې کوم الکان جنکې پیلی تنخالي نو هغې څه کوي؟ هغې د یهودو نصارا خبره مني. نو هغې مذهب مني خو چې کوم دلته کار کوي کارکنان دي د هغې نه تنخالي هغې ایتیسټ او سیکولر جوړوي. چې څوک فنډینګ ورکوي هغې مذهب مني او چې څوک فنډینګ علي مونږ ایتیسټ کوي مونږ سیکولر کوي مونږ د مذهب نه ازادۍ. زما محترمو نو دا څونه زیاتې کوي. د هغې انداز دا چې کوم ازادي مارچ شوی دی میرا جسم میری مرضی دا غي انداز ته وګوره رفتار ته وګوره کردار ته وګوره دا غي نارو ته وګوره دا غي خبرو ته وګوره. کدی خود تاسو تحقیق وکړو او بایو ډیټا مې راواغشتا دی به ډیرو ځایونو طلاق غشتي ډیرو ځایونو کې دی خلا غشتي او دی به ډیر کورونه خراب کړي خو چونکې کار نشته طلاق شوی دی یا مطلقه دی یا خلا غشتي ده نو کورونه برباد دي. اوس سکاري خو نشته نو دغه ځنګ مسلمانان دي خرابوي بے حیايي او فحاشي مونږ کې پیدا کوي. نو دې نارو ته وګورئ تاسو خپل پته ولګي. مفتي صاحب د دې نارو یا د دې مارچ سره په نور معاشره باندې د دې څومره تاثیر دی یا د دې څومره اثر غورځيږي دا غي هم را سره ذکر وکړي. دا غي تاثیر ده چې څه د بغاوت باندې راشي د قوم چې کومه غلطي دي د عوامو چې کومه غلطي دي د پښتنو چې کومه غلطي دي هغه د ټیک کی باغې د خبرې وکړي شي قرآن حدیث حواله دي پیش کړي شي او د دې لپاره مطلب دی چې یو اداره پکار ده چې خدي حقوق قرآن حدیث چې کوم ورکړي دي ټول نه اعلی دي ټول نه اوچت دي نو چې هغه حکومتي سطح باندې میډیا سطح باندې هغه بیانېږي علماء کرام بیانوي نو ته حل له خپل نه دی چې تاسو ته خاون والے نو فحاشه شه خاون وهله ټکولې نو بار ته وځه خاون وهله ټکولې نو پینټ واچوه بازار کې ګرځا دا خو علاج نه کنه. صحیح ده مفتی صاحب دی ټول خبرو کې د ټول سوسایټي کې چې کوم دنو د ممبر باندې چې کوم سړی ولاړ دی دا غي څومره کردار دی ممبر باندې چې کوم یو کس ولاړ دی زموږ علماء کرام هم غلطي دي اختلافي خبرې کوي سیاسي خبرې کوي فروعي اختلاف بیانې امت کې تو پیدا کوي دا زموږ غلطي دي. موږ له پکار دي چې موږ اتفاقی خبرې وکړو. موږ له پکار دي چې د ښځو د قرآن او حدیث چې کوم حقوق ته بیان کو 1930 کې فرانس کې به د ښځو غوښه خرڅېده 571 عیسوي کې به باقاعده په جیداد کې ښځې تقسیمېدې په جیداد کې به ښځې تقسیمېدې 571 عیسوي کې. دا خو اسلام راغی دا تو خودونو می واغشتو چې دی له میراث کې څه ورکه آیا په دنیا کې یو مذهب کې د خزي سشته که څوک نه ورکي دا د فرد د معاشره د آئین د قانون کمزوري ده. اسلام خو نه څه ورکړي ده نو اسلام چې کوم حقوق ورکړي دي او خیال کړی دی نو هغه بل چا نه کړي. علماء کرام له پکار دي چې اے علماء کرامو تاسو په سټیج باندې قرآن او حدیث په حواله سره د خود حقوق بیان کې د دین مخکې چې داسې خلک راشي او تاسو خود په بغاوت فحاشه او به باندې مطلب دا چې مجبور کی نو زم علماء هم دا کردار سټیج نه اختلافي خبره نه کوي اتفاقی خبره کوي قرآن او حدیث حقوق د خود بیان کی.
سمه ده جی مفتي صاحب ډیره زیاته مننه کوم جزاک الله کور مو ودان جزاکم الله مهرباني. جزاکم الله